أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون سورہ نوح مکی صورت تے یو او یایم ترتیب کی مخکې دوو سورتونو کې بحث د قیامت وشو. دا قاعده ده چې الله خپل یووالی خپل وحدانیت ځای په ځای ذکر کوي. نو اوس دې صورت کې بیا د الله وحدانیت ذکر کوي سره د عقلي نقلي دلایلو او د هر قسمه شرک رد کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تشجیع ورکي چې ځان بهادر کا لکه څنګه چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم له دعوت ورکاو او په دې دعوت او تبلیغ کې څه قسم یرا نه محسوسولا شپه او ورځ پنځه قسمه دعوت د نوح علیہ السلام ذکر کړي. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك. آدم علیہ السلام اول پیغمبر دے بیا ورپسې دویم نوح علیہ السلام دے. آدم علیہ السلام نه زر کال رستو نوح علیہ السلام راغل دے او بیا قوم لا نحنیم سو کال دعوت ورکړي. انا ارسلنا نوحا الى قومه یقینا مارا لګلو نوح علیہ السلام قوم ددتا ان انذر قومک چې او يروا قوم خپل من قبل مخکد دی ایاتیهم چراشدیتا عذاب علیم عذاب دردونکه. قوم له دعوت ورکا دی او يروا چې الله اومني دا غي والي اومني او د عذاب نه بچي. قال او نوح علیہ السلام یا قوم ای زما قوم انی لکم نذیر مبین یقینا ز تاسو لرا یرا ورکون کے مخکارا. ان اعبدوا الله دا چی بندگی خالص کئی اللہ لرا واتقوه زان بچ کئی دا شرکنا واطیعون زما تابعداریو کئی. دری حکمون راوڑی ان اعبدوا الله اللہ یو اگنئی دا اللہ یووالی اومنئی واتقوه زان دا شرک نہ بچ کئی واطیعون زما سنت اومنئی زما تابعداری وکړي. دا درې حکمونه چې کله تاسو پوره کړل د الله یووالی او ځان د شرک نه ساتل او د پیغمبر نوح علیہ السلام تابعداری وکړه یغفر لکم من ذنوبکم نو بخنه بو کی تاسو ته د جرمونو گناهونو تاسو گناهونو به الله تاسو ته معاف کړي. ويؤخركم الى اجل مسمى او فائدې بدر کی تاسو تر نیټه مقرره. ويؤخركم اي يمتعكم د دنیا چې څومره تاسو زندگی ژوند لیکته تر مرګه دا فائدې به تاسو واخلئ. ان اجل الله یقینا نیټه د الله اذا جاء کل چراشی لا يؤخر نرستو کیږي. لو کنتم تعلمون کچرت تاسو پوئی گئے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. فرمائی نوح علیہ السلام اے زما ربا ما دعوت ورک قوم خپل لرا. انی دعوت ما دعوت ورک ما بلنا وکړه د توحید ستا قومی خپل قوم لرا لیلا ونہارا شپه ورځ هر وخت. فلم یزدهم دعائی نو
نو زیاد نک دی لرا زما بلنی زما دعوت الا فرارا مگر تیختا سمره چې ما بلنه کولا دعوت تبلیغ می ورته کو نو دومره بدی تیختا کولا ایمان به نه راوړ ایمان نه به تختیدل و انی او یقینا ما کلما هر کلا دعوتهم چې دعوت می ورک دیتا دعوت می سره ورکو لتغفر لهم چې تو ورته بخنو کې جعلوا اصابعهم نو ګرځول دی ګوتې خپلې فی آذانهم په وګونو خپلو کې وګونو کې به ګوتې دند کړي چې د आवाज وانه واستغشوا ثيابهم او ځان به پټ په جامو خپلو کې واصروا ځان به نور کلک په کفر کې واستكبروا استكبارا او لوی کولا لوی ډیرا نو علی السلام وی کله چې دی لما دعوت ورکاو دې د بارا چې الله تدیو بخي گناهونه ورته معاف کړي نو دومره بېمانه او چې خپل غوګونو کې به ګوتې دند کړي او ځان به جامو کې پټ کو او نور به هم کفر کې کلک شو بعض خلک د دې زماني داوم د نوح علی السلام قوم دي چې کله ورته قران بیانېږي نو دی بزر غوګونو کې ګوتې ومنډي یا با صادر د غوګونو نه چاپې رکی او ځان په نری کوسو باسي واصروا او ځان به دې کفر کې نورم کلک جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا نو دی بخپل ګوتی خپل غوګونو کې دندګړي او ځان به جامو کې ونوخت واصروا همیشه به دغه کار کو واستكبروا استكبارا تکبر کو ډیر به تکبر ثم اني دعوتهم جهارا نو چې کله دی غوګونو کې ګوتی دندګړي نو بیا هم ما دعوت نه پرېخي ثم اني دعوتهم بیا می ول دعوت ورک بلنه می ورته وکړه جهارا پزورا ثم اني اعلنت لهم بیا می ورته اعلان وکړه واسررت لهم اسرارا او جرګه می ور سره وکړه جرګي باندې واسررت لهم اسرارا یعنی یو قسمی دلاسه کو غالطه می کو او وکی می ورته پټه دعوت ورکو واسررت لهم پټ می ول دعوت ورکو جرګه می ور سره وکړه اسرارا پټ دعوت پټه جرګه پنځه قسمه دعوت لیل و نهارا شپې هم دعوت ورځې هم دعوت او دریم جهارا اوچت आवाज سره اعلان میکاو دعوت می ورکاو او سلورم اعلنت لهم اعلان می ورتکاو په اوچت زی به ودرېدم او دعوت به می شروع کو او پنځم یو قسم دلاسه کو او د سره به پټه پټه جرګه کولا چې دې ایمان راوړي او دین قبول کړي نو چې کله دی به ایمان او دین قبول نکو نو بیا په صلیح کاله الله دی ونیول خزی شند شوی باران به بن شو او مال او ساوري هلاک شو نو هر څه تباہ برباد شو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نو ما ورته ویل بخنه غواړی در خپلنا انه كان غفارا یقینا الله دې بخون کې يرسل السماء وبوري باران علیکم تاسو باندې مدرارا پر لپسی مدرارا په وخت ضرورت السما بمعنى د باران يرسل السماء وبوري باران علیکم تاسو باندې مدرارا وار پوار په وخت ضرورت ويمددكم امداد بو کیستاسو باموال بزامنو باموال بزیاتولو د مالونو وبنینا بدرکولو د زامنو مال به هم الله زیات کی زامن به هم زیات کی ويجعل لكم جنات وبغرزي تاسو لرا باغونا ويجعل لكم انهارا وبغرزي تاسو لرا ولي نهرنا دار دعوت برکات دی کله چې تاسو توبه استغفار وکړو
نو الله به باران ووري، زامن به هم درکي، مال به هم زیات شي، باغونه، نهرونه، دریابونه، ولی چینی هر څه به زیات شي. ما لکم سدی تاسو لرا لا ترجون لله وقارا، امید نساتای د پاره د الله د عزت. وقارا د الله عزت، د الله عظمت لحاظ ولې نساتای. وقد خلقکم اطوارا، او تاسو پیدا کړی اطوارا، مخکې تاسو یو حالت کې وای په حالت د نطفه، نو بیا نطفه نه علقه شوه، بیا مضغه شوه. اے انسانه ته د اوبو ساس کې وي، بیا وینه شوي، بیا غوښه شوه، بیا هډوکي شو، بیا غوښه شوه، بیا بسرمن راغله. نو اول ماشوم وي د مور خېټه کې، بیا پیدا شوي، بیا زلمی شوي، بیا بوډا شوي. دا مختلف حالات پتا تیر شوي دي. وقد خلقکم اطوارا، یقینا پیدا کړه ته په مختلف حالتونو کې. الم تروا آیا نوینئ کیف خلق الله، سرنګي پیدا کړ الله سما سماوات او اسمانونه طباقا لاندې باندې. وجعل القمر، غرزول د سپوږمۍ فيهن، پدې اسمانونو کې نورن رڼا. اول اسمان کې سپوږمۍ. وجعل الشمس سراجا، او غرزول د انور دیوا چراغ. والله انبتکم، الله را زرغون کړی تاسو من الارض دزمکنا نباتن پرازن غلولو. الله پیدا کړی د خاورینا، یعنی تاسو پلار نیکه آدم علی السلام. والله انبتکم، الله پیدا کړی من الارض د خاورینا دزمکنا نباتن په پیدا کولو، لکه څنګه چې واخه پیدا کیږي دارنګ. ثم يعيدكم، بیا واپس کی تاسو فیها دزمکتا. ويخرجكم، بیا براو باسی اخراجا بويستو سرا، چې کله دوی مشپلې وهل شي بیا به د قبرونو نه پورته شي. والله جعل لكم الارض بساطا، الله ګرځولې دا تاسو لپاره ځمکه تلئ، بساطا بچونا تلئ. لتسلكوا، چې ګرځئ منها د دې ځمکې سبلن بلارو فجاجن ارتی ارتی کلاوي. څومره لوی لوی ځمکې، لوی لوی لارې، لوی لوی سړکونه الله پیدا کړی دي. نو ځمکه د لخوره کړه او پدې تاسو ګرځئ، لوی لوی لارې، لوی لوی کوڅې، پدې د دنیا هر قسم فائدې حاصلوي، یو ځای بل ځای تګ را تګ کوي. نو دا د الله نعمتونه دي او دا عقلي دلایل دي، دې لپاره چې تاسو الله ومنئ. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।